یو حکایت بینام دې دپاره څه کسه صلوات به ایس جوړېږي چې د انسان عاقبت بخیر شي. قافله دی، قافلې کې احاج والا قافله دی، قافلې والا متوجه دی و جوان طرف ته. هغه جوان دایمو ذکر دی خو هغه ذکر هست صلوات. پوښتنه ونه کوي او جوان څه واجب او څه فلسفه دی چې ته ژبې نه مو صلوات نه علاوه بل څه شی نه وکړو. نو هغه جوان ورته وایي چې اصل فلسفه یې دا دی چې دغې قافلې کې د حاج والا قافلې کې مو سره پلار روان و، مو سره پلار روان خو هغه فلانکي منزل باندې بیمار شولو. ما ډېر کوشش وکړلو چې نجات ورته ورکړم خو هغه مثلا مفید ثابت نه شول. پلار مې جنکدان شروع شول. جنکدان کې لکه څنګه ما ورته وسوه دغه دستور دی چې مثلا سورې مبارکه یاسین ورباندې یو تلقین ورکوو. زه کېناستم پلار سهار ته سورې مبارکه یاسین تلقین مې ورباندې ویله. اندام ورته ویله پلاره وایه چې اشهد ان لا اله الا الله. پس کله ما دا ورته ویله چې پلاره وایه اشهد ان لا اله الا الله، ما پلار ژبه بند شو، چهره رنگ متغیر شو، یعنی تور شولو رنگ. زه ډېر خفه شوم، ویله خدایا ما پلار عاقبت خراب شولو و عظیم سفر باندې روان دی، عاقبت خراب شول. صندق سوچ و بیچار که یام سے پلار جب نما شهادتین و آوریدو ویله چې اشهد ان لا اله الا الله تا اخیر. چهره رنگ یخ کلی شو، دنیا نه لوړ و نورې خبرې ما سره نه وکړي. هېڅ زه نوره ډېر زیات حیران شولم. اندغه سوچ و بیچار کې هم چې خدایا د پلار باندې مدوه عجیبه حالتونه څنګه عجیبه وو. یو داسې ژبې بند شوه رنګ متغیر شو، بل داسې ژبې خلاص شوه او رنګ ښکلی شو. اندې لالوس کې هم چې یوه منزل باندې دا مې دپاره کېناستم خو بیا ولی شوم خوب کې مې خپل پلار ولیدو. پلار ته مې ویله بابا د تا دوو کیفیاتو د دوو حالاتو خو زه ډېر حیران کړی یم، څنګه عجیبه حالتونه تا باندې عارض شول. نو ما ته دی بچیه چې کله ما جنکدان لمحات وي تو خبرې ما اورېدې ما ته ویله بابا وایه چې اشهد ان لا اله الا الله. جنکدان کې انسان دا واوري هر څه واوري. تو خبرې ما اورېدې خو ما کې طاقت نه و چې ما ویلي وې ژبې ته مې حرکات ور کړی وې. که څه دا ژبه دغې دنیا کې ما ورته اختیار کړي، د هر وختي ما ورته اختیار کې نه وي. دا اختیار بیا ما ورته نخستی شي. سورې مبارکه یاسین کې چې الیوم نختم علی افواههم، مو باغې ورځې باندې تاسو خلو باندې مهرونه ولګو. تکلمنا ایدیهم، تاسو لسونه به ګواهي وکړي. تشهدو ارجلهم، شهادت به تاسو خپې وکړي بما کانوا یکسبون، چې تاسو دنیا کې څه کوئ. یعنې ما لسونه به ما په خلاف ګواهي وکړي، ما خپې بیا ورته یا څه لسونه تاسو خو ما یوئ مو په خلاف ویلې ګواهي کوئ. نو هغه ورته یې څه متأخ پروردګار په نطق راوستو چې هغه هر چی باندې قادر. پس د ژبه محدود وخت دپاره پس پکار دی چې استعمال کوم داسې ځای کې چې هغه مفیده وي، ما دپاره تا دپاره مفیده ثابته شي داسې ځای کې استعمال کوم. نو د دې بچیه ژبې اختیار مې ختم شو، ژبې کې مې طاقت نه و، ویلې بابا ویلې طاقت نه و. دې واجې نه څه ما ولې دې څه ما ګناهانو واجې نه د عذاب ملایکې ما طرف ته روانې، د عذاب ملایکو لیدلې واجې نه ما ټوله طاقت سلب شول. واقعا انسان چې کله یو ډرونې غوندې کې منظر وکړي هر څه حوصله یې ختمیږي، هر څه ورسره ورکېږي. نو بیا چې ځای کې چې د عذاب والا ملایکې چې خدای ما تاسو ټوله ونه محفوظ وساتي. د هغه لیدلې سره ما حوصله لوړله، ما سره هر څه لوړل، ژبه مو بند شوله، هغوی راتللې وه چې ما چهرې رنګه متغیر شول. ما ویله چې سیا جهنمي یم. څه دې وخت باندې یو غږ کېږي چې د عذاب والا ملایکو لږې سیر ته شو. هغه ملایکې چې کله سیر ته شوې ما ولیدې چې نوراني مخلوق راغللو، یعنی رحمت والا ملایکې راغللې. هغوی راتللې اثار دا و چې ما ژبه خلاصه شوه، ما رنګه ښکلی شو. هغه پسې وروسته یو شخصیت راغللو، یو شخصیت تشریف راوړلو. ما ته دې چې آپلن کیه دا دنیا کې چون کې تا ما باندې وی ما آل باندې ډېر زیات صلوات ستولی و. هغه صلوات برکات دا و چې تا ژبه خلاصه شوه، وی تا عاقبت په خیر شوی. پس دا جوان یې څه دی وایي نه زه دایم الصلوات یم، څه ما ځان سره عهده وکړلو څو پورې زه زنده یم وره پورې به زه ژبې باندې دغه ذکر نه علاوه بل ذکر جاری نه کوم. پس یو بهترین عمل څه واقعا انسان سره فرصت درو زیات ټیم وته نه خلی صلوات څه ټیم خلی
دې حوالې سره ډېر زیات فضایل دي صلوات حوالې سره. یوه ورځ باندې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مولای متقیان ته یا علی قیامت ورځ باندې ما رسول باندې د هغه انسان شفاعت واجب دی چې چار ما باندې وای ما آل باندې ډیر زیات صلوات ستولی. پیغمبر ما باندې شفاعت واجب واقعا نه چې چا شفاعت چا شفیع څه پیغمبر جوړ شي هغه د پر بیا څه مشکل یا اندیشون سره بیا مولای متقیان روایت دی هغه هیڅ پیغمبر نه روایت دی. مولا ته یا علی بیگا ما خوب لیدو بیگا شپې باندې ایما امت والا یو کاس د پولیس رات باندې روان وی کله د الویږي کله د پڅیږي خو سترګې مګړولې څه هغه مدد لپاره هغه صلوات راغللو چې کومې دنیا کې ما وایي ما آل باندې ستولي مدد یې وکړلو ډېر اسانۍ سره یې پولیس رات نه عبور کړل. همدې وجې نه ما تاسو ته هېڅ نارمل عام ورځو کې 100 وارې صلوات ستوئ مو باندې و جمعې ورځې 1000 وارې صلوات ستوئ که چا داسې وکړل زه شفاعت لکه څنګه دغه حدیث و زه شفاعت ګرنټي ورکوم. پس بهترین اعمال هغه دا دی چې انسان دایمو ذکر وي و هغه صلوات سره